السلام علیکم ملګرو. درې قسم ښځو ته چې الله پاک ګوري نو الله پاک خوشحالیږي او خاندي. درې قسم کمې ښځې دي. دا ویډیو خپله هم د ثواب په نیت باندې وګورئ او مخکې په دې وجه باندې شریکه کړئ چې دې کې ډومبنۍ کومه قسم ښځه ده که نه نو د هغې کمی نن سبا معاشره کې ډېر زیات دی. نن سبا که ټیک ټاک تاسو وګورئ، سوشل میډیا باندې څومره بې پردګي ده، سوشل میډیا باندې څومره بې حیایي ده. نو لږې داسې چې الله پاک دا کمې ښځې چې سوشل میډیا ته راوتلي دي نو الله پاک دای نه ډېر زیات خفه دی جي. کمې ښځې د ډیټیل سره پې خبره کوو، خو ویډیو د ثواب په نیت باندې ضرور مخکې ملګرو له ورسوئ. درې خوبیانې چې کومه ښځه کیوي که نه نو هغه ښځه الله پاک ته ډېره زیاته نږدې وي. الله پاک چې هغه ښځې له ګوري که نه نو الله پاک خوشحالېږي، خو چې درې خوبیانې پکې وي. لومړنۍ خوبي دا ده که نه چې دغه یوه ښځه چې کومه وي چې هغه پرده کوي، با پرده ښځه وي، دا خوبي د الله پاک ډېره زیاته خوښه ده. پرده کولو والا ښځه د الله پاک ډېره زیاته خوښه ده. چې کومه ښځه کې د پردې خوبي وي که نه نو دغه ښځه د الله پاک ځکه ډېره خوښه چې دا خوبي د الله پاک خوښه ده، پرده د الله پاک خوښه ده. د ښځې پرده چې کومه ده د الله پاک خوښه ده. لکه ښځه الله پاک ډېره په پرده کې پیدا کړې ده. بیبي حوا چې الله پاک پیدا کړه نو الله پاک ډېره په پرده کې بیبي حوا پیدا کړې وه. آدم علیه السلام داسې خو کلیام د فرشتو په مخ کې الله پاک پیدا کړی او بیبي حوا چې کومه وه هغه الله پاک په ډېره پرده کې پیدا کړې وه. نو الله پاک پردې والا ښځه ډېره زیاته خوښوي او نن سبا همدغه ښځو دغه جنکو ځان بې پرده کړی. توبه خدای توبه. تاسو پرې ټیک ټاک دا لایف اکثر مونږ له هم په فیسبوک مخې له دا واړه واړه کلیپس راشي چې د هغه خبرې مونږ وورو نو مونږ هلکان یو، مونږ له شرم راشي چې یو جینۍ څنګه یو هلک له داسې قسم خبرې کوي. خیر دویمه خوبي چې کومه ده، دویمه خوبي خپل خاوند سره ټوټ کر محبت کرنا، خپل خاوند سره بې پناه محبت کولو والا ښځه هم د الله پاک خوښوي. نو نن سبا خپل خاوند سره محبت چې کوم دی ډېرې ښځې کوي، خو داسې ښځې هم شته چې خپل خاوند سره مینه نه وي، جنګ جګړې ډېرې زیاتې وي، د بل چا په محبت کې انوالو وي. نو دویمه خوبي دا هم ده چې یو ښځه کې لومبۍ خوبي دا وي چې پرده کوي، دویمه خوبي دا وي چې خپل خاوند سره بې پناه محبت کوي، ټوټ کر محبت کرنا. دا هم د الله پاک هغه ښځه ډېره زیاته خوښوي چې خپل خاوند سره ډېره زیاته مینه لري. درېیمه خوبي چې کوم ده د الله پاک عبادت کولو والا ښځه او قرآن شریف زیات ویلو والا، د قرآن شریف زیات پړاولو والا، د قرآن شریف زیات تلاوت کولو والا ښځه، د الله پاک عبادت کولو والا ښځه. نو ښکاره خبره ده که سړی دی او که هغه ښځه ده خو چې د الله پاک عبادت کوي نو د الله پاک په خوښ وي. خو دا خوبي چې کومه ده درې خوبیانې لکه پرده شوه، خپل خاوند سره محبت او د الله پاک عبادت کول. دا درې خوبیانې چې کومه ښځه کیوي که نه نو هغه ښځې ته الله پاک ګوري او الله پاک خوشحالیږي، الله پاک خاندي هغه ښځې له. لکه د ښځې ژوند څه دی خو همدا دی که نه خپل خاوند سره مینه کول، پرده کول او د الله پاک عبادت کول. دا کومې ښځې چې ټیک ټاک له راوتلي یا بې پردګیري کوي یا داسې خپل خاوند نه نفرت کوي یا خپل خاوند سره په مینه ټایم نه تیروي نو دا ښځې د الله پاک نه دي خوښې. دا ښځې چې کوم دي الله پاک دی ته نه ګوري. او دا کمې خوبیانې چې درې تاسو له ما کمې بیان کړي نو دا خوبیانې چې کومه ښځه کې موجود الله پاک ایله ګوري او الله پاک خاندي. نو یو ښه ویډیو ولا ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو له ضرور رسوئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.